اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم د اسلامی کال دویم میاش صفر المظفر او صفر الخیر آغاز شوه دی. اسلامی میاشتې د دې دویمې میاشتې چې د سفر مبارک میاشت ده د دې په حواله سره د انسانیت په تاریخ کې او د زمانه جاهلیت نه داسې قسمه انداز باندې چې دا منحوس میاشت ده یا بے برکت میاشت ده چې په دې کې خلک د خوشحالۍ اظهار نه کوي، واده وغیره او تجارت وغیره په دې کې نه کوي. نو په دې حواله سره دا سلسله د انسانیت کې د ابتدا نه روانه وه، نسل در نسل نن هم بعض خلک د دې میاشت چې دا کومه میاشت شروع ده د سفر په حواله سره غلط بدګمانیانې کوي او دا وایي چې یاره په دې کې بلاګانې، په دې کې مصیبتونه، په دې کې غمونه او په دې کې یو داسې قسمه آفات راځي چې هغه ازل نه لیکلی شوي او د الله له طرف نه. نو لہذا د داسې قسمه سوچ او د نظریو د فکر نه سرکار دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم په صفا په واضحه ښایسته ښکلو الفاظو کې هغې تردید فرمایلی دی. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا سفر ولا هم صحیح البخاری او کما قال علیه الصلاة والسلام. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای چې هیڅ یو قسم بیماری د یو انسان نه بل انسان ته بغیر د اذن د الله نه بذات خود په خپل نه لګي، ولا سفر او د سفر په دې میاشت کې داسې بدشګونی بدفعلی او په دې کې هم داسې قسمه خبرې نشته. او بل فرمای چې ولا هم او نه د دې نه علاوه سنور توهمات چې څونه دغې نبی علیه الصلاة والسلام تردید فرمایلی دی. نو بیا په دې میاشت کې خلک ولې دا سوچ شروع شوی دی؟ د دې اصل او بنیادي وجه دا ده چې د دې میاشتې د سفر معنا ده خالی. نو چونکې محرم الحرام په میاشت کې به د جنگ باندې پابندي وه او جنگونه به نه کېدل، او چې کله د سفر مبارکه میاشت به شروع شوه نو خلق به جهاد دپاره وتل او کورونه به خالی شول. نو دې وجې نه به یې ورته خالی ویل، دا نه چې دا د برکاتو نه خالی ده. بعضې خلک په دې کې ودونه نه کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغوی د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه د هغې واده چې کوم دی هغه هم په دې مبارکه او ښایسته ښکلې میاشت کې چې کوم دی نو هغه شوی و. دغه رنګې د بی بي زینب سره د نبی علیه الصلاة والسلام هغې مبارک هم چې کوم دی نو واده شوی په دې سفر میاشته کې. او بعضې خلک وایي چې یاره که په دې کې د واده وکړو نو بیا چې کوم دی نو اولاد نه کېږي. نو د حضرت فاطمة الزهرا او د علي شیر خدا واده په سفر په میاشت کې شوی او هغې له الله تبارک وتعالی ډېر اولاد ورکړی، حضرت حسن رضی الله تعالی، حضرت حسین رضی الله تعالی عنه. دغه رنګې حضرت موسی بن جعفر رضی الله تعالی عنه هغه هم په اوم سفر په اتمه هجرې باندې چې کوم دی نو هغې دنیا ته تشریف راوړی. نو معلومه دا شوله چې د اسلام کې هیڅ قسمه څه داسې تصور، څه نظریه، څه عقیده نشته چې څه خاص میاشتې یا څه خاص ورځې هغه د بدشګونۍ، د بدفعلۍ او یا چې کوم دغه برکت خالی وي. سره د سفره د تمامو 12 واړه میاشتې بابرکته دي، تمام شپې او ورځې چې کوم دی دا بابرکته دي. هیڅ قسمه په دې کې چې کوم دی نو بعض خلک دا وایي چې سفر به پکې نه کې، تجارت به نه کې، کاروبار به نه کې. دا بالکل غلطي خبرې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صفا الفاظو کې دا فرمایلی دي چې لا عدوى ولا سفر ولا هم. نو معلومه دا شوله چې په اسلام کې د داسې قسمه عقاید باطله او داسې د فساد والو او داسې د فتنې والے عقاید چې کوم دی د دې هیڅ قسمه تصور نشته. نو ټولو مسلمانانو ته خواست دی چې دا پیغام زر تر زره خپلو ملګرو ته وړاندې ورسوئ، ځکه چې د سفر مبارکه میاشت شروع ده او دا نه چې بعضې خلک په غلطو عقایدو باندې، په غلط توهماتو باندې هغې غورځېږي او څه نقصان او څه تاوان هغې د خپلې عقیدې یا د خپل ایمان چې کوم دی هغه ونه کړي. الله رب العزت جل وعلا دې مبارکه میاشت چې صفر المظفر هم ورته وایي او دې ته زموږ علما صفر الخیر هم وایي چې دا د خیر والا میاشت ده، دا د برکت والا